السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اوریدونکو ښه جوړې برابرې ټیک ټاک الله خوشحاله ساته. یو ویډیو بیان د باندې ګورم ډېر مزیدار ډېر ښایسته بیان دی. امید ساتم چې ویډیو به ټوله وګورئ او ملګرو سره هم شیر کړئ که خوښ هم شو بیان. زما خپل ځاني ډېر زیات خوښ شو. د ووټ شرعي حیثیت چې کوم دی هغه یې بیان کړی دی، ځکه چې مولیان صاحبان راپاڅي د مذهب کارډ استعمالوي او خلک غولوي او څوک په ووټ باندې جنت ته راکاږي، څوک دوزخ ته غورځوي. یو لوبه یې شروع کړې ده. نو نن را سره دا بیان وګورئ او د مولانا واورئ چې څه وایي د ووټ باره کې او د ووټ څه حیثیت دی. ماشاءالله ډېر په ښایسته انداز سره بیان کړی دی. نو مهرباني وکړئ تاسو را سره هم واورئ، په شریکه به واورو او که خوښ هم شو نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا یو ډله ده چې ووټ په والله بالله ثم تالله درې قسمونه دي او دغه طریقه ده او دته مې وخواړه ذمهدارۍ سره یم. هغه د مکې نه تر د دیوبنده پورې او د دیوبند نه تر د پاکستانه پورې د خپلې خبرې ذمهدار یم. یاد ساته د اسلام د ووټ سره دومره هم تعلق نشته. ستا دپاره نه ویم، ستا دپاره نه ویم، ستا د ووټ د کمپین دپاره نه ویم، د دې دپاره ویم چې یو طرف ته د عالم په جامه کې د قبر د جواب سې خاص کوي، بل طرف ته د قرآن په نوم باندې ووټ اخیستلی کېږي. وروره د دین د ووټ سره تعلق نشته. هغه 1300 صدي هسوي چې ارسطو په دې باندې د ټولو نه اول کتاب لیکلی دی. یونان کې دا نظام جوړ شوی دی. مغربي تهذیب د دې نظام د فالو کولو ابتدا کړې ده. د ټولو نه اول یونان والو دا نظام د مغربي تهذیب په ذریعه باندې امت مسلمه ته رالېږلی دی. او کوم څیز ما ته توجه کوه وروره، کوم څیز چې د مغربي تهذیب په ذریعه باندې راشي هغه اسلام لکه په تېزه وایي هغه اسلام نه دی. که اسلام وی د دین سره تعلق وی د دیندارۍ نسبت وی نو رب العالمین په خپل کلام کې ویلي. یو عرض کومه ما ته مونځ ولیکو الله حکم دی، زکات ولې ورکوو؟ دا انفرادي عمل دی. د ملک چلول دا اجتماعي عمل دی. یو دومره لویه مسله د رب العالمین د کلام کې بنئ. اوس د دې نظام د دې چلولو انتخاب طریقه به صحیح موجوده دور کې د ووټ نظام طریقه دا د جمهوریت طریقه ده. د ووټ د نظام طریقه دا د جمهوریت طریقه ده او د جمهوریت طریقه دا مغربي طریقه ده او مغربي طریقه اسلام. ته پې خپای، ته پې خپای، یقینا پې خپای. چې ته خپه نه وې تا به ووټ نه کوه. چې خوشحاله یې اوس د مسلمانۍ خبره واوره. دا د اسلام طریقه نه ده، د مسلمانۍ طریقه نه ده. یو مولي صاحب بیان کې وایي د قیامت په ورځ چا څه ودرېږي وروره؟ اورئ که نه اورئ؟ اوس یو عرض کوم، زما د دې سوال جواب په دې ټولې دنیا باندې قرض دی او ما له د دې جواب راکړې د ټولو نه به اول ووټ زه ورکوم. بیا ما ووټ ورکړو یو سیکولر سړي ته او زما ورور ووټ ورکړو مولي صاحب ته. دا مولي صاحب په دې ټول خلکو نه چې ووټونه والي یوازې نظام راوستی شي دی به دې سیکولر سره ملګری کېږي که نه؟ تا نه تپوس کوم ملګری کېږي به که نه به ملګری کېږي؟ ملګری کېږي به. نو ما ته څنګه وایي چې ته ووټ مه ورکوه، که تا ورکړو ته کافر کېږي. نو ولې ته مسلمان پاتې شي؟ ته بیا سیکولر سره نه ملګری کېږي. داسې ده که نه ده؟ دا کشران چې ووټونه واخلي او دی بیا بره ځي د بل سره ملګرتیا کوي که نه کوي؟ بره ملا دی، نواز شریف مولي صاحب دی، زرداري حاجي صاحب دی، د کوم ځای نه فارغ دی، هغې سره ملګرتیا راځي که نه راځي؟ راځي. نو چې لاندې کینډیډیټ ته دا ښونه ښې چې ته کشر سیکولر له مه ورکوه ځکه ته پې کافر کېږي. د قیامت په ورځ به بیا ته څه ولاړې او زه زما څه ودرېږه. نو ته چې دا ووټ بره زرداري صاحب له او بل صاحب له او بل صاحب له ورکې ته به چا څه ولاړې؟ دا خبره ده، سوچ ده که نه دا وروره؟ دویمه خبره عرض کوم جي ستاسو په دې معاشره کې دلته دې لوړ بازار کې ریړې لګېدلې دي. یو هم ټماټر خرڅوي، بل هم خرڅوي
والو هر یو چغه وای زما دا ټماټر خدي زمانه والا دا سیس ته دنیا په حیثیت دي دا سیس ته دنیا د پاره دا سیس ته دنیا په نومي نو بیا هم واورا که د دنیا د پاره بیا هم د ووټ کول ګناه ده مسویه ضروره ولی ځکه دا د الله د قانون مقابله کې جوړیږي او د رب العالمین د قانون مقابله کې چې کوم قانون راځي که مولای راولي که امیر راولي که اجي صاحب او کامل صاحب راولي زما رب ویل دي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه اسلام د دین محمدي په مقابله کې کوم قانون راځي رب العالمین فرمایي دا قانون ما تقبل نه دي داسې ده کنه راځي کنه راځي او زما استاد معاشري ابو هوا داسې جوړه شوې ده اوس کته د دنیا د پاره کې دین ورته نه وای د دنیا د پاره کې ځان ګناهګار غني نو فلکل خيار ستا اختیار دی کته د کلین سړي سره د ګناه کې کته د علاقې نه بار سړي سوزي او دا ګناه کې بلا ګناه د ثواب دی چې مولي صاحب کې بیا به ثواب نه چې بیا به ثواب نه مولي صاحب پټه نه ده ورته مولي صاحب شغلا وکي ګناه وای تاسو دې کوي تا ته توجه ګناه وای نه ته ګناه وروره